بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو قدرمنو کتونکو، زه عبید فضل یم د یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت بریکوټ کې موجود یم. بریکوټ اکاخیلو محله کې د سماجی کارکون او د پاکستان تحریک انصاف غړی حسین خان په ځای کې چې دلته یو پروګرام وشو. دلته چې د دوی کم خپلوان دي، د دوی کم ملګري دي، د پارټۍ کارکونان دي، د هغې سره دوی چې دلته میټینګ وکړو د بلدیاتي انتخاباتو په حواله باندې. دوی دلته بلدیاتي روان چې کوم انتخابات دي په هغې کې به په کم سیټ باندې الیکشن لړاوي. د دې سره به په دې پروګرام په حواله هم خبرې کوو، د بلدیاتي انتخاباتو په حواله به هم خبرې کوو. السلام علیکم. السلام. دا راته ووایئ نن چې ستاسو دا کوم پروګرام و د دې مقصد څه او را روان بلدیاتي انتخابات دي څه ګڼئ؟ د کم سیټ نه به ودرېږئ، الیکشن به څنګه لړاوئ؟ تیاریانې مو څنګه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم. بیا څومره کسان چې په دې سکرین باندې د پروګرام ګوري د هغوی ډېر زیات شکریا ادا کوم. خو چونکې په تیر بلدیات الیکشن چې دی زما د ځای نه شو، په ټول ویلیج کونسل کې ما چې کوم پروګرامونه کوم سیسټم کړی نو موږ په ګراوند باندې جلسې پروګرامونه کړي. دا زما د محلې یو وړوکی پروګرام و چې صرف د خپلې محلې د کسانو سره مشاورت وکړم. دوی چې کوم مشاورت وکړو چې ته به زنګ د ویلیج کونسل هم صدرې او ته به زنګ د تحصیل هم صدرې. بهر لکه ما دوی په دې قایله کړه چې خیر دی تاسو د تحصیل چې دی د ویلیج کونسل د طرفه خو خیر ستاسو ویلیج کونسل چې کوم زه منتخب هم تیر نو انشاءالله د هغې نه به زه الیکشن لړوم. د دې نه علاوه چې تحصیل تاسو وایئ هغه د پارټۍ په بیسک باندې او پارټۍ ته به زموږ په پارټۍ کې زه یو ادنا ورکر یم. د پارټۍ ډېر زیات مشران دي، ډېر زیات قربانیان خلکو ورکړي. که پارټۍ هر چا له ټکټ ورکړو انشاءالله موږ به هغه سپورټ کوو. او که فرض کا زه د دې خلکو په وینا باندې به زه خیر د دوی هغه دغه نشم ښکته غورځولی، زه به پارټۍ له درخواست ورکوم که ما ته ټکټ میلاو شو ټیک ته، که نه چې چا ته هم ټکټ میلاو شو به زموږ روري او د هغه سره به منډه وو، هغه به انشاءالله کامیابه وو. زموږ مقصد دا دی چې کوم پی ډي ایم چې دی دا 2 کاله مخکې موږ لیدلی، اوس چې کوم پی ډي ایم دی نو موږ هغه کامیابول نه غواړو ځکه چې دا د دې خلکو د ترقۍ دشمنان خلک دی. دوی همیشه خپل مفاد اغستی، دوی د خلکو اجتماعي کارونه پرېښي او خپلې پیدې اغستې. او زما مقصد سیاست نه دی، زما مقصد د عوامو خدمت کول دی. نه مې یو نوکري اغستې ده، نه مې ټرانسفارمر اغستې، نه مې ستن اغستې. البته د ډاکټر صاحب او د امین سلیم الرحمن صاحب نه مې یو مطالبه ده چې کوم زموږ د رباني محلې ټرانسفارمر چې په بازار کې 200 دی په هغې هم لوډ دی او په زما په محله کې 200 دی په دې هم لوډ دی. نو که فرض که یو 50 ټرانسفارمر هاوسنګ منسټر صاحب ډاکټر صاحب موږ له راکړي او دې محلې ته ولګي نو په 2 محلو او په بازار او په دې به لوډ کم شي. نو انشاءالله دا یو ښه ټرانسفارمر به او د دې پیده به د بازار ته او دې محلو 2 محلو ته به زیاته پیدې. نو که دا یو ټرانسفارمر موږ له راکړي نو زه به شکریا ادا کوم. او انشاءالله زما امید دی چې په میډیا باندې زما خبره واوري، کیدای شي ما ته کال وکړي چې یاره راشه تاسو خپل ټرانسفارمر ویسئ، ځکه چې ما پرسنل هېڅ شی نه اخیستی دی، نه به والم او نه مې څه ضرورت شته. ډېره مننه، شکریه. عظیم صاحب اورېدو کې راځي چې کوم بلدیاتي انتخابات را روان دي د هغې دپاره د ویلیج کونسل لپاره هم چې دی نو امیدوار ټاکلی شوی دی، د تحصیل هم خبرې اترې روانې دي. تاسو که فرض که د ویلیج کونسل نه الیکشن کوئ نو هغه خلک خو پارټۍ ټاکلي دي، تاسو به بیا آزاد ودرېږئ؟ نه، اصل خبره دا ده چې پارټۍ لا هېڅوک نه دي ټاکلي. دا خو په هر کلي کې په هر محله کې خلکو یو کس ځان له منتخب کړی چې یاره موږ به دا ودرو دا بس دغه کوو. خو باقاعده سلیکشن لا نه ده شوی، د الیکشن لا شډول نه ده، اعلان نه ده شوی، اناونسمنټ نه ده شوی چې فرض که وشي او که فرض که زما ویلیج کونسل هم بل چاله ورکوي نو په هغې کې به زما نه رای علي، چې زما نه نه علي نو زه به بیا لکه بونډ نه یم. د هغې وجه ده زه خو یو ادنا ورکر یم. زه د پارټۍ دپاره د پارټۍ زه یم چې د پارټۍ نقصان ونه شي. زما مقصد دا دی چې د پارټۍ نقصان په هېڅ طریقه نه غواړم. که فرض که دوی ما نه ودرئ نو هغه جدا د دوی یو خبره ده، خو غیر جماعتي چې کوم دغه دی د ویلیج کونسل دی یا ویلیج چیرمیني ده نو هغه خو زما یو خپل حق دی او خپل رایټ خو زه چاته نه پرېږدم. دویم چې دی د اپشن چې پکې ورکوم دا پاکستان تحریک انصاف ما خو تاسو ته وایي چې ادنا ورکر یم، ډېر زیاتې قربانیانو خلکو ورکړي. که فرض که بل چاته ټکټ ورکوي نو ما ته هېڅ اعتراض نشته. خو که فرض که درخواست خو دا دی چې زه به ورکوم، زه د پارټۍ یو ورکر یم، کارکون یم، نو انشاءالله دغه به وي. د دې نه علاوه ذاتي مفاد زما نشته چې یاره نه مې څه لالچ شته. ډېره مننه، شکریه. ډېره زیاته مننه کتونکو څنګه چې تاسو د دې خبرې واورېدې. یقینا د دې وینا دا ده چې یاره د پارټۍ دپاره موږ مخکې هم قربانیانې ورکړي دي او د ادنا کارکون په حیثیت باندې به په دغه الیکشن کې یو ځل بیا خپل زور ازمایي چې د هغه به کومه
د دوی چې کوم دلته مشاورتي اجلاس وشو پای کې د دې محلي سره چې کوم تړلي خلک دي هغې په دې کې ګډون وکړو او دوی ورته خپل چې کوم مقصد دی کوم مقاصد دي د هغې ورته وړاندې کړل. یو بل پروګرام دپاره خپل کوربه عبید فضل اجازت راکوي. د تل پاتې خدای پامان.